واتبعوا او د يهوديانو تابعداري وکړه ما د هغه سحر او د جادو تتلو الشياطين چې شیطانانو بلستلو شیطانانو به ویلو على ملک سليمان اي في عهد ملک سليمان د سليمان عليه السلام د بادشاہي په زمانه کې وما كفر سليمان او سليمان عليه السلام کفر نو کړي دا جادو وغیرہ نو کړي ولكن الشياطين لكن شیطانانو کفروا کفر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 45 سے سورہ بقره شروع ده. اوله سپاره ده. نن به ان شاء الله موږ آیت نمبر 102 نواله تر آیت نمبر 103 پورې یعنی 102 او 103 دا دوه آیاتونه به وایو او 12مه رکوع ده ان شاء الله. د 12مې رکوع د اخري دوه آیاتونه دي. اول تلاوت کو بیا به د هغې نه وروسته لفظي ترجمه او د مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. د دې نه مخکې د یهودو بعد شروع چې د یهودیانو تورات باندې عمل ونکو تورات هم پرېښودو او تورات کې ورته د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفات او په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان او په قرآن پاک باندې ایمان د دغه دعوت ورکړی شوی او ورته پیشنګویي هم شوی وه چې نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم به راځي تاسو به د هغه تابعداري کوئ ایمان به پرې راوړئ او د هغه په قرآن به ایمان راوړئ او د هغه تابعداري به کوئ د هغه مطابق ژوند به تېروئ. نو دوی د تورات خبره ونه منله او بیا څه چل وکړو واتبعوا اتبع یتبع اتباع معنا ده تابعداري کول نو دوی تابعداري وکړه. واتبعوا دا د فعل ماضي جمع مذکر غایب صیغه ده. اتبعوا نو دا اصل کې اتبعو ده خو دا واو ته مخکې راغی نو بیا دا حمزه نه ویل کېږي دا بیا موږ وایو واتبعو او دغه یهودو تابعداري وکړه پیروي وکړه اختیار کو ما هغه سیز یعنی هغه جادو هغه سحر تتلو چې لستلو به الشیاطین شیطانانو به دغه جادو او سحر ویلو على ملک سلیمان اے على عهد ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د بادشاہي په زمانہ کې چې کله سلیمان علیه السلام بادشاو نو د شیطانان نو دلته په شیاطین کې شیاطین الانس والجن دواړه پکې شامل دي. هغه خلکو ته هم شیطانان ویلي دي چې هغې جادو کوي او سحر کوي او هغه دوه خلک په خپلو کې دوه ملګري یو بل سره جنګوي او یا ښځه او خاوند خپلو سره جنګوي او یو بل سره ورانوي نو هغه انسانانو ته هم شیطانان ویلي. نو دلته شیاطین د شیطان جمع ده او دې ته موږ وایو جمع مکسر ده.
نو وتبعو د يهوديانو تابعداري وکړه، اختیار کو څه شی اختیار کو ما هغه سحر هغه جادو تتلو الشیاطین چې شیطانانو به ویلو او شیطانانو به لستو علی ملک سلیمان علی عهد ملک سلیمان. دا علا چې ده کنه علا دا د فی په معنا کې دی، فی عهد ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د بادشاہي په زمانه کې. نو سلیمان علیه السلام په بادشاہي په زمانه کې دا سحر او جادو ډیر زیات عام او ډیر زیات خور او دا شیطانان بتلل اسمانونو ته او د اسمان ته نږدې د سورې جن کې تاسو به کتلی وي وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. دا شیطانان وای مونږ به یعنی سونه پیریان او شیطانان چې دي دی وای مونږه اسمانونو سره نږدې ځان له مقاعد جوړ کړو للسمع چې د فرشتو ته کم د الله پاک احکامات راځي او چې یاره سبا ورځ کې به دا کارونه په دنیا کې کیږي، بل ورځ کې به دا کار کیږي، فلانی ته به دا فایده رسیږي، فلانی ته به دا فایده رسیږي. نو دغه خبرې به چې کله الله پاک فرشتو ته وکړي نو فرشتو به یو بل سره هغه تذکره کول، هغه به یو بل ته ویلي چې احکام الهي څه شی دی، الله څه حکم وکړو. نو یوې فرشتې به بلې ته ووي، بلې به بلې ته ووي، نو یو بل ته به د الله هغه حکم ویلو. نو دی جناتو او د پیریانو به د اسمان سره نږدې ځان له مقاعد جوړ کړو چې د دې فرشتو دا خبرې به واورېدې نو چې یاره سبا به دا کار کیږي، یا فلانی ته به دا فایده رسیږي، دا نقصان به ورسته رسیږي، فلانی به دومره ژوند به د دې وجې نه به مړ کیږي، دومره مالداره کیږي، به دا نفع به ورته رسیږي، دا نقصان به ورته رسیږي. نو دا خبرې به د جناتو او د پیریانو واورېدې او هغه به بیا راوړي. نو د وخت د زمانې چې به کوم غټ غټ جادوګرانو او ساحران به نجومیان به هغې ته به ووي او څه به ورسره ځان نه دروغ او رښتیا ملاو کړه. نو دې نجومیانو به بیا هغه ځان سره لیکل به او ځان نه به پکې رښتیا او دروغ ملاو کړل. فرض که چې لس خبرې به رښتیا وي نو دوی به ورسره لس کم سل دروغ ملاو کړه. نو په هغه لس کم سلو کې او دا لس ورسره ملاو کړه نو سل خبرې شوې. نو په هغې کې به چېرته دا 10% خبره رښتیا شوه نو خلکو به وي چې او بس دا خو د مونږ د نجومي مونږ ته را کومه خبره کړې وه، د ساحر جادوګر مونږ ته را کومه خبره کړې وه، بس دا جادوګر خو بالکل سم رښتونی دی او دا خو بالکل د پیغمبر په مقابله کې دی. نو دی به دا جادو او سحر چې دی که نه دا به معجزې سره برابر ګڼلو. نو معجزه خو به الله پاک د پیغمبر په لاس باندې ظاهروله او دوی به جادوګرانو به دغه وی چې یاره دا پیغمبر چې څه کوي دا معجزه چې کومه ده وایي دا معجزه نه ده، البته وایي دا سحر او جادو دی. نو سلیمان علیه السلام په زمانه کې دا ډېر زیات عام و. سلیمان علیه السلام بیا غوسه شو چې غوسه شو د ټولو جادوګرانو نه او ساحرانو نه نجومیانو نه هغه د چې کم جادو هغه منترې وي او د جادو هغه کم الفاظو هغه چې کم لیکلي وو هغه کاغذونه کاپیانې او هغه کتابونه ټول راغونډ کړه او د خپل د تخت د لاندې خښ کړه. نو چې بیا کله سلیمان علیه السلام وفات شو د دنیا نه لاړو نو دی جادوګرانو دی جناتو او دغه شیطانانو دغه راوښکل هغه کم دغه چې و د کتابونو د جادو هغه یې راوښکل او خلکو ته وګوره که نه دا سلیمان علیه السلام پیغمبر نه و، نعوذ بالله دا وی پیغمبر نه و، دا وی جادوګر و او د جادو په ترو باندې په تاسو باندې بادشاهي کوله او دا تخت په د جادو په ترو باندې په هوا کې الوتو او دا خو جادو به جادو یې کړی ځکه تاسو ټول پیریان او جنات او شیطانان او دا ټول ځان ته تابع کړي. نو دا سلیمان علیه السلام د جادو په ترو باندې کړو. د یهودیانو به ورته وي او د جادوګرانو ساحرانو کاهنانو او د شیطانانو او د جناتو به خلکو ته وي چې دا وګوره سلیمان علیه السلام نعوذ بالله دغه نه و، دا پیغمبر نو، دا جادوګرو د جادو د کتابونو ګوره دغه د تخت لاندې موږ راوښکل او دا خو سلیمان علیه السلام غوسه شو نو د کاهنانو او جادوګرانو نه هغه د جادو کتابونه راغونډ کړه او چې یاره دی بیا دا جادو نه کوي نو د خپل تخت لاندې خښ کړه چې بیا دی دا جادو ونه کي. نو د جنات او دغه د شیطانانو هر ځای ته رسیدل کیږي، ارزه ته پونچ وي نو دوی ورغلي دي هغه بیا راوښکلي دي د سلیمان علیه السلام د وفات نه پس او خلکو کې خوره کړې وه. ځکه دا جادو او سحر دا کفر دی، کفر دا زده کړه کفر نه دی خو په دې عمل کول او بل ته نقصان پې رسول دا کفر دی. نو جادو او سحر دا زده کړه ښه نه ده. بعض علما وایي چې یاره ډېره په دې نیت زده کړه ښه ده که چېرته بل چا باندې چا جادو کړي نو موږ چې هغه ختم کړو نو په دې ترو وایي زده کول دا وایي ښه دي. خو البته قرآن کې په احادیثو
احادیثو کې د دین سخت ممانعات راغلي لري څوک چې جادو زده کوي او جادو کوي او بیا په جادو باندې عمل کوي نو او خلکو باندې کوي خلکو ته په نقصان رسوي دا کافر دی کافر دا مسلمان نشي کېدی دا حرام دی حرام نو جادو چې دی کنه جادو دا یاد وساتئ همیشه جادو په پلیتۍ کې کیږي د الله نه په لرېوالي کې کیږي د پاکۍ نه په لرېوالي کې کیږي د قرآن د مخالفت د وجې نه کیږي او چې انسان د قرآن مخالفت وکړي د پیغمبر مخالفت وکړي د الله مخالفت وکړي او په پلیتۍ کې ګرځي او یا ښځې چې هغه د حیض یا د نفاس په وخت کې دوی دا جادو پخی او دقه زده کوي او سړي چې هغه د په ګندګۍ کې یعنی ځان صفایي نه کوي او که هر څنګه ګندګي په هغې باندې راشي خو هغې د ځان صفایي نه کوي په هغه ګندګۍ او پلیتۍ کې دوی دا جادو او سحر زده کوي او په دغه باندې بیا په خلکو باندې کوي نو دا حرام دي تر دې پورې راغلي که یو انسان د قرآن آیاتونه یا د احادیثو څه الفاظ هم بل چاته د نقصان رسولو دپاره استعمالوي نو دا هم حرام دي دغه به هم نه استعمالوي که ته بې ځایه چاته په نقصان رسوي د قرآن په بعضو آیاتونو باندې یا په اسماء الهیه باندې د الله په بعضو اسماو باندې یا د تر احادیثو په الفاظو باندې چاته نقصان رسولو کوشش کې نو دا هم حرام دي دا فقهي مسله ده نو فقهي مسله دا ده چې جادو سحر زده کړه هم حرام دي په دې عمل کول هم حرام دي بل ته په تکلیف رسول هم حرام دي او که چېرته ته همدا د قرآن پاک آیاتونه یا اسماء الهیه یا دغه شانتې د احادیثو الفاظ زده کې په دې نیت باندې چې زه په بل ته نقصان ورسوم د دقې نیت باندې ته هغې باندې جادو سحر وغیره پرې کې نو هم دا حرام دي نو دینه معلومه شوه چې جادو زده کړه دا ټیک نه ده ځکه دا په پلیتۍ کې زده کېږي او په دې باندې عمل هم په پلیتۍ انداز کې کوي نو ځکه په دغه باندې عمل هم حرام دی او په دغه کول هم حرام دی زده کړه هم حرام ده نو دلته کې وایي واتبعو د یهودیانو تابعداري وکړه په دې کې چې دا کوم واو ضمیر دی دا دغه یهودیانو ته راجع دی چې واتبعو د یهودیانو ټولو تابعداري وکړه ما د هغه څیز یعنی د هغه سحر او د هغه جادو تتلو چې لوستلو به الشیاطین شیطانانو شیاطین دا د شیطان جمع ده ٹھیک شو نو پرې کې انسانان او جنات یا انسانان او شیطانان دواړه راغلل هغه انسانان چې هغه خلکو ته تکلیف رسولو کوشش کوي نو هغه په شیطانانو کې راغی او دا شیطانان په خپل هم دي علی ملک سلیمان ای علی عهد ملک سلیمان یا دا علا د فی په معنا کې دی فی عهد ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ په زمانه کې نو دغه بیا ته سلیمان علیه السلام دغه ساحرانو د جادوګرانو نه هغه واغستو هغه کتابونه او د غصې نه او دا د خپل تخ لاندې خښ کړه چې بیا چېرته څوک په دې عملونه کړي او دا زده نه کړي دا جادو او سحر اوس یاد وساتئ په جادو سحر کې او په معجزه کې څه فرق دی جادو او سحر خلک زده کوي او هغه په بل باندې اپلای کوي ٹھیک شو او معجزه چې دا د الله د طرف نه برای راست د پیغمبر په لاس ظاهرولو ته وایي او پیغمبر چې په خپل لاس باندې الله پاک چې د پیغمبر په لاس کومه معجزه ښکاره کړي که نه هغې ته معجزه وایي چې الله ډایرکټ مدد وکړي د پیغمبر او د پیغمبر د لاس نه یو عمل الله یو معجزه الله ښکاره کړي لکه موسی ابراهیم علیه السلام په اور کې نمرود واچولو او الله پاک حکم وکړو د اور ته چې دا زما خلیل دی د لپاره یخ شه نو الله پاک هغه معجزه د ابراهیم علیه السلام ښکاره کړه هغه اور ورله یخ شو دغه شان موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمیل چې د خپل لاس نه دی لاس دا دې ترخ کې ورکه واپس روباسه دا به د نور او سپوږمۍ په شان تیزه رڼا کوي نو دغې ته ید بیضا وایي ید بیضا دا یو معجزه وه الله پاک ورته وفرمیل ای موسی ستا په ما تلک بیمینک یا موسی ستا په لاس کې څه دي نو هغه ورته قاله هي عصایا اتوکأ علیها واهش بها على غنمی ولی فیها مآرب اخرى یا الله زما په لاس کې دا کونټۍ ده زه په دې باندې ډډه وخمه او په دې باندې زه د ګډو چیلو دپاره پاڼې را څنډمه زه په دې دا فایدې ورته بیا بیان کړې الله پاک ورته وفرمیل چې ای موسی ته دا خپله کونټۍ وغورځوه چې ویې غورځوله الله پاک ته یو غټه اجدها جوړه کړه بې انتها غټه اجدها دې پورې چې موسی علیه السلام هم ته ویرېدو منډه کړه الله پاک ورته وفرمیل لا تخف مه یېرېږه او دا واپس رونیسه چې واپس هغه اجدها راونیوله هغې نه الله واپس کونټۍ جوړه کړه نو دې ته معجزه وایي معجزه او سحر او جادو څه ته وایي سحر جادو هغه وایي چې د فرعون چې کوم پیروکارو هغې د سحر او د جادو په ترو باندې د پړو نه ماران جوړ کړه دا د سحر او د جادو په ترو باندې دغې ته نظربندي م وایي نظربندي او سحر او جادو د حضرت جندب رضی الله عنه په زمانه کې حضرت جندب رضی الله عنه
یو کس قتل کو خلک ورته دا ولې قتل کو وای د سره داسې خطرناک جادو دی د کس سره وای قریب وا کدا مانو قتل کړي د به مانه خر جوړ کړي وای خر نو د خر مطلب دا دی چې مطلب دا نه دی چې صرف خر به ته جوړ کړو څلور خپل والا دغه مطلب نه دی خر چې کنه دا قمقل او بیوقوف تم وای نو د به کېدې شي چې مانه دا جوړ کړو او بل روایت کې راځي حضرت جندب رضی الله عنه یو کس ولیدو چې هغه به د خر د شا طرف نه په خر کې ورننوتو او په خولۍ باندې به تراوتو نو الله جندب رضی الله عنه هغه کس مردار کو قتل کو خلک ورته دا دی ولې قتل کو و کېدې شي د وجه نه ډېر خلک مرتد شوي دی به وی خلکو به وی چې دا پیغمبر د سره دا معجزه را حالانکه دا معجزه نه وه جادو بیل چیز دی معجزه بیل چیز دی معجزه هغه وه چې د نبی علیه صلات والسلام د لاس مبارکو نه الله پاک چشمې جاری کړې د هر یوې ګوتې نه یو خپل خپل چشمه جاری شوه چینه ته جاری شو چینه او صحابه د هغې نه اوبه مسکلې او یا دغه شانتې نبی علیه صلات والسلام له الله دا معجزه هم ورکړې وه چې لږ غونته خوراک یو څو روټۍ وې او یو د چیلې ورکوټه غونته بچی و 1400 کسانو هغه وخوړله او هغه هډوکي واپس راغونډ کړه لاس یې پې کېښود او الله پاک د هغې نه واپس هغه د چیلې بچی جوړ کړو نو دغه ته معجزه وای نو یو معجزه وي یو سحر او جادو وي او سحر او جادو دا بالکل په انسان باندې کیږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په خپل شوی دی لبید ابن عاصم یهودیو هغه او د هغه لوریانو په نبی علیہ السلام په خپل سحر کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دماغ باندې یو قسمه بوج جوړ شوی د نبی علیہ السلام نه بیا بعضی خبرې هېرېدې دنیاوي خبرو کې به د نبی علیہ السلام باندې نسیان راتلو هیره به پې راتله او دینی خبرو کې به پې نه راتله دا الله حفاظت کولو او بیا جبریل علیہ السلام الله پاک راولېږلو او ورته نبی علیہ السلام ته وفرمایل سورې فلق او سورې ناس دا 11 آیاتونه دي ستاسو په ویښتو مبارکو باندې او په فلاني کوی کې در باندې سحر کړی دی او لبید ابن عاصم هم ورته یاد کو دغه لوریانې ورته یاد کړي چې دی در باندې کړی دی او ورشه او هغه راوباسئ ستاسو ویښتو مبارکو له 11 غوټې ورکړي د سورې فلق او د سورې ناس د دې دواړو آیاتونه چې رایوځای کې نو 11 آیاتونه جوړیږي 11 آیاتونه نو نبی علیہ السلام ته بیا طریقه مخوده چې یو آیات پوي قل اعوذ برب الفلق او یو غوټه به کولاوي من شر ما خلق دویمه غوټه کولاوکا ومن شر غاسق اذا وقب دریمه غوټه کولاوکا نو دینه معلومه شوه چې سورې فلق او سورې ناس سو سار ماخام په پابندۍ درې ځل وای کنه درې ځل نو هر قسم سحر او جادو نه به الله حفاظت کوي بل په بخاری شریف کې او بعض نور کتابونو کې د سحر د ختمولو د پاره یو طریقه خودلې ده دا چې کوم دغه دي د بیرې به اوه پاڼې راواخلي اوه پاڼې شنې پاڼې به راواخلي او هغه به وټکې چکني به کې او په هغې باندې به یو ځل یا درې ځله آیت الکرسي ووې او دا څلور قل اخري چې قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس که یو ځل پې وې که درې ځل پې وې په دغه اوه پاڼې چې کومې ټکولي دي په هغې باندې به چوف کې او هغه به په اوبو کې حل به کې هغې نه به یو 2-3 ګوټه اومس کې او په هغې باندې به اولامبې انشاءالله هر قسمه سحر او جادو چې وي الله پاک به د هغې نه نجات درله درکړي د هغې نه به د الله خلاص کړي نو سحر او جادو په انسان باندې ضرور کېږي نو د سلیمان علیه السلام په زمانه کې د سحر او د جادو ډېر عام یو روټین چلیدو ډېر زیات عام و بیا د موسی علیه السلام په زمانه کې هم ډېر زیات د سحر او د جادو ډېره زیاته چرچه وه د عیسی علیه السلام په زمانه کې هم وه نو بعضو خلکو به وی چې یاره دا خو د پیغمبر معجزه او سحر جادو دا به یو ګڼلو چې یاره نه دا خو دواړه یو دي نو سحر چې دی هغه پلیتان خلک کوي هغه پلیت خلک وي د الله نه لرې وي د الله د رسول نه لرې وي د الله د کتاب نه لرې وي او هغه په پلیتۍ کې ګندګۍ کې انسان باندې چې غسل واجب شي نو غسل نه کوي هغه خلک جادوګران چې کنه هغه غسل نه کوي او هغه پلیتۍ کې ګرځي او په هغې کې د خپلې منترې دا پخوي نو دا حرام دی حرام نو جادو زده کړه هم حرام ده کول هم حرام دي عمل کول هم پې حرام دي بل ته پې نقصان رسول هم حرام دي نو دا زده کړه نه ده پکار نو د دې د حفاظت مې درته طریقې وښودې چې د سهار منځه نه پس او د ماښام منځه نه پس درې ځل دا 3 قل وایئ او په ځان باندې چوف کوئ انشاءالله د هر قسمه جادو نه به د الله حفاظت کوي او که چېرته چاته پته وي څوک په ځان پوهېږي چې په ما جادو شوی دی
دی نو اوه پاڼې دې د بیرې راواخلي او دې ټکئ یو ځل آیت الکرسي او یا درې ځل آیت الکرسي او یا یو ځل یا درې ځل پرې آخري څلور قل ووایي او په هغې دې چوف کي په اوبو کې دې میلاو کي یو دوه درې ګوټه دې تیو کي او په هغه اوبو دې پاک ولمبي انشاءالله هر قسمه جادو نه به الله حفاظت وکړي. نو دلته کې دا د جادو باره کې بحث کوي واتبعو د یهودیانو تابعداري وکړه ما د هغه سحر او جادو تتلو الشیاطینو چې شیطانانو بلستو تتلو الشیاطینو چې شیطانانو بلستو علی ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ په زمانه کې ای فی عهد ملک سلیمان د سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ په زمانه کې وما کفر سلیمانو وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام دی یهودیانو سوي نجومیانو او ساحرانو جادوګرانو او د جناتو سوي چې دا کفر چې کنه دا سحر او جادو خو کفر دی دا کول زده کړه دا کفر دی نو سلیمان علیه السلام خو نو کړي سلیمان علیه السلام د نجومیانو او د ساحرانو نه دا کتابونه د سحر او د جادو هغه واغست د خپل تخلان دی خخ کړه نو چې کله هغه وفات شو نو بیا دغه وی د شیطانانو وی چې یاره دا خو د شیطانانو کاهنانو ساحرانو او جناتو وی چې دا سلیمان علیه السلام به جادو کولو نو دلته اوس قرآن کې الله پاک وایي وما کفر او کفر نو کړي سلیمان علیه السلام وما کفر سلیمان علیه السلام کفر نو کړي دا د جادو زده کړه او ښودنه او کول بل ته تکلیف رسول دا کفر دی وما کفر سلیمان او سلیمان علیه السلام کفر نو کړي دا جادو وغیره دا سلیمان علیه السلام نو کړي ولکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کړو شیاطین د شیطان جمع ده او کفرو دا د فعل ماضی جمع مذکر غایب صیغه ده نو دې کې چې راکم واو ضمیر د جمع دی دا د شیطانانو ته راجع دی چې د شیطانانو کفر کړو د شیطانان کاغه انسانانو کیو او که په جناتو کیو الشیاطین الانس والجن د شیطانانو کې د انسانانو او که جناتو دی چې کم کفر کړو دا سحر دا د جناتو او د انسانانو کړو ساحرانو جادوګرانو يعلمون کې دا کوم واو د جمع ضمیر دی دا هم دغه شیطانان او انسانانو ته راجع دی ساحرانو ته هغوی به خودلو یو يعلم تعلیم دی تعلیم معنی بل ته خودل او یو يتعلم تعلم معنی په خپل زده کول ٹھیک شو نو يعلمون دغه شیطانانو او دغه ساحرانو جادوګرانو به خودلو هغوی به خودلو الناس خلقو ته السحر جادو سحر به خلقو ته خودو د شیطانانو او دغه ساحرانو به خلقو ته سحر خودو وما او کم سیس چې یا کم جادو وغیرہ کم جادو چې انزل نازل شوی وو کم جادو چې نازل شوی وو علی الملکین ملک یوی فرشته ته وای ملکان یا ملکین دا دوو فرشتو ته وای علی الملکین په دوو فرشتو باندې ببابل په بابل خار کې بابل خار د عراق دارالحکومت هغه زمانہ کې نو بیا بخت نصر په زمانہ کې بیا هغه مکمل کرش شو ختم شو نو بابل خار چې بابل خار دا د عراق دارالخلافه و په هغه زمانہ کې نو ببابل په بابل کې یعنی بابل خار کې هاروت و ماروت دا دوه فرشتي وي نو دی الله پاک بیا راولېږلې دی الله بیا راولېږلې چې د دغه خلکو امتحان واخلي نو دی له الله پاک د سحر او د جادو علم ورکړو د دوو فرشتو له او چې تل تاسو لاړ شئ د خلک په سلیمان علیه السلام باندې د جادو د ساحر ګمان کوي تاسو لاړ شئ هغه له ما معجزه ورکړې وه دا د په هوا کې چې به هغه تخ روانو دا د جادو د سحر په ترو نو روان دا ما معجزه ورکړې وه دا پیغمبرو سلیمان علیه السلام خو دې خلکو په د کفر د سحر او د جادو ګمان کولو او خلک هم دغه لپاره د جناتو او ساحرانو نجومیانو د خلکو زړونو کې د سلیمان علیه السلام نفرت واچولو چې دا خو جادوګرو ځکه چې دا وفات شو دغه د تخت لاندې د نجومیانو او شیطانانو خپل دغه راوخکل د کتابونه راوخکل حالانکه هغه د دوی کتابونه سلیمان علیه السلام ته اغستیو د غسینا او د خپل تخت لاندې خښ کړو نو دی په معجزه کې او سحر کې بیا فرق نه کولو نو الله دا دوه فرشتي راولېږلي دی له الله د جادو او د سحر علم ورکو او دی فرشتو ته الله پاک فرمایل چې بابل خار ته لاړ شئ او هلته کې خلکو ته وښایئ یو امتحان دپاره الله دا راولېږل چې خلکو ته وښایئ چې یاره دا خلک پوه شي چې ګوره سحر او جادو بیل شیز دی معجزه بیل سیز دی نو دغه دی وما
دلته کې دا وما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت نو دام په دقه وتبعوا باندې عطف ته وتبعوا ما انزل علی الملکین ببابل هاروت او ماروت اول خدای وتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان سلیمان علیه السلام د بادشاہي په زمانه کې وا چې شیطانانو کم جادو ویلو او جادو به کولو نو دغه يهوديان هم د هغه تابعداري شروع کړه په نن زمانه کې يهوديان او شیعاګان دا به انتها غټ خطرناک جادوګران پرې کې دي خطرناک د دنیا خطرناک جادوګران په دغه يهوديانو کې دي او په دغه شیعاګانو کې دي نو د يهوديانو د سليمان عليه السلام په زمانه کې بچ شیطانانو کم سحر او جادو کولو نو داغه تابعداري شروع کړه او بیا وی وتبعوا ما انزل على الملكين ببابل هاروت او ماروت هم دغه يهوديانو ما هغه يهوديانو تابعداري کوله ما د هغه سحر او د جادو انزل چې نازل شوی ورکړی شوی على الملكين دوه فرشتو ته ببابل هاروت او ماروت د هاروت او ماروت ته د بابل په خار کې د هاروت او ماروت د دوه فرشتي وي او په دې باندې چې خلکو کم بکواسات کړي دي اسرائیلیات نو هغه غلط قصې دي ښه منګړې دي هغه باندې عمل نه کوي ګوره او خلک وایي چې هاروت او ماروت دا دوه فرشتي وي او انساني شکل کې راغلي وي بالکل د انساني شکل کې راغلي وي خدای کې بشري خواهشات نو الله پکې هغه نه دی معصوم پیدا کړی دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله د الله نافرمانی نه کوي ما امرهم سچ دیتا د الله حکم کیږي د فرشتو ته وما يفعلون د دی په هغه باندې عمل کوي په هغه باندې دی لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون په هغه باندې حکم کوي چې کوم ورته الله په هغه عمل کوي چې کوم ورته د الله طرف نه حکم شوی وي نو فرشتي د ګناهونو نه پاک دي نو خلک وایي یاره زهره یو په بابل خار کې یو ډمه او د هغه خاون سره لانجې مانجې وي او دا چلو هغه چلو او هغه بیا دوی لراله او چې زما په خاون ما سره جګړه کوي او بیا د دې خوخه شو او دوی ور سره بیا نعوذ بالله وي بدکاری وکړه او بیا الله پاک دی د بابل کې په کوی کې بیا الټا راز وړاند کړی دي دا بالکل اسرائیلی من غلط قصې دي دا رښتیا نه دي ګوره دا د فرشتو باندې تهمت ته الزام دی نه بزان ساتي او نه دغه قصې واوري ګوره واتبعوا ما انزل واتبعوا هغه واتبعوا راواله دلته کې فټ کا واتبعوا د يهوديانو تابعداري کړه ما دغه سحر او جادو انزل چې نازل شوی ورکړی شوی على الملكين دوه فرشتو ته ببابل د بابل خار کې بابل خار دا بابل چیرې بابل نو دا د عراق او دارالخلافه او په هغه خار کې هاروت او ماروت چې هغه دوه ملکین هاروت او ماروت دي هاروت او ماروت هاروت علیه السلام ماروت علیه السلام نو دا دوه فرشتي وي نو دغه دوه فرشتو الله پاک د سحر او د جادو د علم ورکړو او چې تاسو لاړ شئ دغه د سليمان علیه السلام زمانه کې چې کوم ساحرانو جادوګرانو دوی به عوام دوکه کول ورشي الته کې تاسو دغه وکي خلکو لا ورشي او دوی د دې خلکو لپاره الله پاک یو آزمایش د پاره رولېګل یو امتحان د پاره رولېګل چې یاره دا خلک ګورو چې یاره دوی په څونه اوبو کې دي د سحر او جادو زده کوي که د سلیمان علیه السلام تابعداري کوي وما يعلمان علم يعلم التعلیم معنی بل خودل ټیک شو يعلمان نو يعلمان يعلمون نو دا يعلمان دا د فعل مضارع تثنیه مذکر غائب صيغه ده وما يعلمان او د دوانو فرشتو به نه خودلو من احد هیڅ یو کستا هیڅ چاته به نه خودلو حتی تر دې پورې چې یعنی هغه علم به د سحر او د جادو علم به چاته نه خودو هیڅ چاته به نه خودو حتی تر دې پورې چې یقولا د دوانو فرشتو به ورته وي د دوانو ملکینو به ورته وي یقولا دا د فعل مضارع تثنیه مذکر غائب صيغه ده یقولان دې د حتی نفس دلته کې ان مقدر وي نو هغه ان د وجه نه د یقولان هغه نون حذف شوی دی نو حتی یقولا تر دې پورې چې د دوانو فرشتو به وي د هاروت ماروت پر خلق ته وي انما بشک نحنو مونږه فتنه یو ازمایش یو امتحان د پر راغلیو فلا تکفر نو تاسو کفر مکوي تاسو دا جادو مې زده کوي دا جادو زده کړه دا کفر دی خو مونږ چې الله پاک جادو علم را کړی دی د لپاره را کړی دی چې تاسو امتحان د خلکو واخلئ چې دا خلک په تورات عمل کوي او کنه دا خلک د پیغمبر تابعداري کوي او که دا خلک د سحر او د جادو تابعداري کوي نو دې دوه فرشتو به خلکو ته ویم چې ګوره مې زده کوي دا علم
ځکه مونږ خو یو امتحان د پاره راغلیو ستاسو امتحان اخیستو د پاره راغلیو څنګه چې د لوط علیه السلام په زمانه کې دوه فرشتې الله د انسانانو ښکلي هلکانو په شکل کې راولېږلې او هغه خلکو د لوط علیه السلام خلکو د قوم خلکو ورته غلط اراده باندې لاس اچولو نو الله پاک به بیا کم عذابونه راوستل نو او انشاءالله مخکې را روانم دي تاسو به اورېدلي هم دي نو حتی تر دې پورې چې یقولا د دواړو فرشتو ورته وي هاروت او ماروت د خلکو ته وي انما نحن فتنه بېشکه مونږ یو امتحان دپاره راغلي یو مونږ یو ازمایش یو فلا تکفر نو تاسو کفر مه کوئ دا تکفر دا لا تکفر دا د نهي صیغه ده تاسو کفر مه کوئ ټیک شوه فیتعلمون نو ګوره دلته یتعلمون دی تعلم یتعلمو نو یتعلمو معنی ده زده کول فیتعلمون نو هغوی به زده کولو د یهودیانو به زده کولو منهما د دې دوانو نه یعنی د دې دوانو فرشتو نه د هاروت او ماروت نه ما هغه جادو هغه سحر یفرقون چې هغوی به جدایي راوسته دغه یهودیانو به جدایي راوسته به د دغه جادو په ذریعه باندې د دې دوانو فرشتو نه به جادو زده کولو او د دغه جادو په ذریعه باندې به د خلکو په منځ کې یعنی جدایي به راوسته هغوی به جدایي راوستله یفرق تفریق معنا د جدایي راوستل نو یفرقون دغه یهودیانو به جدایي راوسته به د دغه علم په ذریعه سره چې کومې د دې دوو فرشتو نه زده کړو بین المرء د سړي په منځ کې و زوجه او دغه د ښځې یعنې د ښځې او د سړي په منځ کې د ښځې او د خاوند په منځ کې به جدایي راوستله دې دپاره به دغه یهودیانو دغه علم د دغه دوو فرشتو نه زده کولو وما هم او هغوی نه بضارین ضرر رسونکي هغوی ضرر رسون کی نو دا ساحران چې چا به د علم زده کولو دا ضرر رسون کی نو به د علم په ذریعه سره سحر او د جادو په ذریعه سره من احد هیڅ یو چاته الا باذن الله بغیر د الله د حکم نه د ساحرانو چاته ضرر نشو رسولی ویتعلمون او دغه یهودیانو به زده کولو ما هغه سحر هغه خبرې کمو چې به کمو بچي یعنی هغه سحر او جادو به زده کولو یضرهم هغوی ته به نقصان رسولو په آخرت کې ولا ينفعهم او هغوی ته به فایده نه رسوله په آخرت کې به ورته نقصان رسولو خو فایده به ورته هیڅ نه رسوله ولقد او دلته کې د لام چې دی د قسم دپاره قسم په الله بېشکه علمو هغوی ته پته وه هغوی پوه وو هغوی ته معلومه وه هغوی ته پته وه لمن چې چا اشتراهو دا جادو واغستو نو چې چا دا جادو زده کړو چا دا جادو واغستلو مالهو نو د هغه دپاره نشته دی فی الاخرت په آخرت کې من خلاق هیڅ حصه چا چې جادو زده کړو او په دغه عمل کولو او بل ته په نقصان رسولو نو د هغه په آخرت کې هیڅ حصه نشته دی ولبئس او ډیر بد دی ما هغه جادو شرو چې هغوی خرڅ کړو به د هغې جادو د زده کړې په بدله کې انفسهم خپل ځانونه لو کانو یعلمون کاش که هغوی پوهېدلی کاش که هغوی ته علم وی کاش که هغوی ته پته وی که دغې ته پته وی نو دوی به کلم د دې جادو په بدله کې د جادو د زده کړې په بدله کې خپل ځانونه په نقصان کې نه غورځول ټیک شوه ولو انهم او که چېرته هغوی آمنو ایمان راوړی وی که چېرته هغوی ایمان راوړی د یهودیانو ایمان راوړی وی آمنو بالنبي وبالقرآن الکریم په نبی صلی الله علیه وسلم او په قرآن پاک باندې ایمان راوړی وی واتقوا او پرهیزګاري کړې وی او ځان یې د دې جادو نه ساتلی وی جادو زده کړه او په دغه عمل او بل ته په نقصان رسولو نه ځان ساتلی وی لمثوبة من عند الله نو د الله د طرف نه به دوی دپاره ثواب وی خیر بهتره ډېر غوره ثواب به د الله د طرف نه دوی دپاره لو کانو یعلمون کاش که هغوی پرې خبره پوهېدلی کاش که هغوی ته د دې شي پته وی خو هغې ته د دنیا د څیزونو د نفع او د نقصان پته وه خو هغې په دغې باندې ځان نه پوهولو په خپل ځان نه پوهولو نو امید دی په دې به تاسو پوه شوي ډېر اوږد خو شو خو دا ډېر زیات یعنی ټول قرآن باندې ځان پوهول لازمي دي
خو دلته کې موږ ته د جادو او د سحر او د معجزې په منځ کې فرق هم ښودو چې معجزه د نبی په لاس باندې الله پاک ظاهروي او کرامت د ولی په لاس باندې الله ظاهروي او سحر او جادو د ساحرانو د جادوګرانو پلید کار دی هغه کفر دی ٹھیک شو نو سحر او کفر دا بیل شیز دی معجزه دا بیل شیز دی برای راست د الله مدد د پیغمبر په لاس باندې الله ظاهروي او کرامت دا بیل شیز دی چې الله خپل ولیان او لوی محدثین او علماء حق په لاس باندې الله ظاهروي نو هغه بیل شیز دی نو او تاسو موږ خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ زموږ شیخ ادریس شهید رحمه الله په خپل خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ دغه په شهادت باندې موږ ته ډېر زیات تکلیف رسېدلی دغه وجې نه هم درسونو کې هم ډېر چوټي راغلی وه خو دا زموږ د شیخ صاحب میشن و چې قال الله قال رسول به خلکو ته رسولو نو موږ هم د هغه شاګردان یو انشاءالله تر د دنیا نه تلو پورې تر د مرګه پورې به همدا قال الله قال رسول تاسو ته وایو نو په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام بیا لفظي ترجمه درته کوم واتبعوا او د يهوديانو تابعداري وکړه ما د هغه سحر او د جادو تتلو الشياطين چې شیطانانو بلستلو شیطانانو ویلو علی ملک سليمان اي في عهد ملک سليمان د سليمان عليه السلام د بادشاہي په زمانه کې وما كفر سليمان او سليمان عليه السلام کفر نه وکړي د جادو وغیرہ نه وکړي ولكن الشياطين لیکن شیطانانو کفرو کفر کړي يعلمون د شیطانانو به خودلو الناس خلقتا السحر جادو وما انزل نو واتبعوا دلته کمته روباسا واتبعوا ما انزل او دغه يهوديانو به تابعداري کوله او اختیار کړي او پیروي به کوله ما د هغه سحر او د جادو انزل چې نازل شوی وو ورکړی شوی وو على الملكين دو فرشتو لا ببابل د بابل خار کې هاروت او ماروت چې هغه هاروت او ماروت وو دا دو فرشتي وي وما يعلمان او هغوی دوانو با نخودلو من احد هیڅ یو کستهم حتی تر دې پورې چې یقولا د دوانو فرشتو به وي انما نحنو بشک من خو فتنه یو ازمایش یو امتحان د پر راغلی یو فلا تکفر نو تاسو کفر مکوئ یعنی تاسو جادو مې زده کوئ جادو زده کړه کفر دی فيتعلمون نو هغوی به زده کولو د يهوديانو به زده کولو یا دغه زمانه خلکو به زده کولو منهما د دې دوانو فرشتونه ما هغه جادو هغه سحر هغه منتر هغه دم يفرقون چې هغوی به جدایي راوستله به دغه په ذریعہ باندې دغه جادو په ذریعہ باندې بین المرء و زوجه بین المرء د سړي په منځ کې و زوجه او د هغه د خزي یعنی د خزو د خاون په منځ کې به په جدایي راوستا وما هم بضارین وما هم او هغوی نو بضارین ضرر رسون کی هغوی بالکل ضرر رسون کی نو به پدی سحر او جادو سره من احد هیڅ یو کستا الا باذن الله بغیر د الله د حکمنا ويتعلمون او هغوی به زده کولو او هغوی به زده کولو ما هغه سحر او جادو یا هغه خبري کوم بچي یضرهم هغوی ته نقصان رسولو په آخرت کې ولا ينفعهم او هغوی ته به فایده نه رسوله ولقد او قسم په الله بشکا علمو هغوی ته پته وا علمو دا د فعل ماضی جمع مذکر غائب صيغه علمو هغوی په یو هغوی ته علمو هغوی ته پته وا لمن چچا اشتراه دا جادو واغستلو ماله نو نشتره دا غره پر فی الاخرته په اخرت کې من خلاق سهسا ولا بئس او ډیر بد دی ما هغه سیز هغه سحر او جادو شرو چې هغه خرڅ کړو به دغه سحر او جادو په بدله کې انفسهم خپل ځانونه لو كانوا يعلمون کاش کدی ته پته وي کاش کدی ته علم وي کاش کدی پوهیدل ولو انهم او کچرتا هغوی بشکا هغوی امنو ایمان راوړې وي کچرتا دغه خلکو ایمان راوړې وي په نبی صلی الله علیه وسلم او په قران پاک باندې واتقوا او پرهیزګاری کړې وي او د سحر او جادو نه ځان ساتلې وي لمثوبه نو ثواب من عند الله د الله جل جلاله د طرفنا خیر ډیر بهتره ډیر غوره ډیر اعلی ثواب الله ورکړو لو كانوا يعلمون کاش که هغوی پوهیدل کاش که هغوی ته پته وي
کاش کا هغوی ته علم وي. نو دا امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. دا زموږ د نن ورځې درس 45 نمبر درس او 12 رکو ختم شوه.